محترمو تاسو ته په دې ویډیو کې ښکاري چې په تراو کې دا بعضې کسان شاته ناست دي او څوک اوده دي او څوک ملاست دي، خو چې کله امام رکوع ته راښکته کېږي نو ټول رامنډې کړي او بیا چې کوم دی ځان په دغې رکعت کې شریک کړي. نو آی دا کار ښه دی چې یو انسان دی بیا راپاسي او رامنډې دي وایي او رکوع ته دي ځان را رسوي. یو صحابي دی هغه مانځه له راغی او رامنډې والې په دې جومات کې چې دا رکعت را لاندې کړي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته د مانځه نه پس وایي چې الله رب عزت ستا دا حیرس زیات کی چې تا دل رامنډې والې چې دا رکعت ته را لاندې کې، خو ولا تعدو بیا منډې مه وهه چې په جومات کې ته رامنډې وهې او ته رکوع او دا رکعت را لاندې کې. ډېر خلک اوس هم داسې کوي چې کله د هغې نه دا رکعت کېږي نو ټول به رامنډې وایي. نه، دا طریقه نه ده. یا په ټیم باندې راځه او چې په ټیم باندې نشي راتلی نو بیا رامنډې په جومات کې مه وهه، پرېږده دا رکوع دې وشي، خو په دغې حدیث باندې عمل وکړه چې دغه صحابي ته نبي اسلام فرمایي چې ته منډې مه وهه. نو موږ به هم داسې کوو چې موږ به منډې نه وهو. دا خلک به قصدن چې کوم دی پراته وي چې ختم نشي کولی مې کوئ که نه، خو دا خو مه کوئ که نه چې یو طرف ته د ثواب په کار کې بیا تاسو د ګناه کار کوئ او تاسو به جومات کې منډې وهئ. داسې نه ده په کار. د وخت نه چې کوم دی ودرېږه، ګنټه نیمه تراوي، نو دا خو چې کوم دی داسې نه وي چې ټوله شپه تراوي نو تاسو چې کوم دی بیا دمه کېږئ او تاسو سملئ. داسې مه کوئ. اکثر مشران او بوډاګان سپینګیري به مخکې ولاړي او دغه ځوانان هغوی به شاته پراته وي او ناست به. دا طریقه چې کوم دی صحیح نه ده. د دې نه چې کوم دی ځان ساتل پکار دی. الله رب عزت ته موږ له په صحیح طریقه باندې د عبادت کول توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.